صاحب خیر السلام علیکم ملګری د مولوي صاحب سره راغلی د شیخ زاید جومات د ابوظبي دا ټول نه لوی او ښایسته جومات دی او دلته شیخ زاید صاحب قبر هم دی او زموږ په پښتنو باندې شیخ زاید صاحب هم ډېر لوی احسانات موږ هم خواهش وو چې شیخ زاید صاحب جومات ته لاړ شو هغه دپاره موږ هم دعا هم وکړو او هغه وخت هم الیاس مولوي صاحب سره راغلی ورسره خپل ملګري راغلي دي دلته او دلته ګرځو کسو انشاءالله ټول عرب خلک ټول کسان دې پوښي جومات د دوه حصو اخیستی دلته د جوماتۍ کې تقریبا د زنانو دپاره خپل دی هغه دپاره خپل دی څومره خلک داخل جی صاحب پوښي داسې کوم د زنانه او غیره پوښي جومات دی کې 1500 زنانه پوښي غوي دعا باندې موږ کولای شي او بل څه کوم د نارینه او وړوکی جومات پوښي کنه هغه کې 1500 کسان پوښي غوي بیا نن جومات کې څه کوم من حال د پوښي کنه هغه کې پوښي 9000 10000 خلک دا موږ کولای شي ټول جومات کې تقریبا 50000 خلک پوښي موږ کې لکه بهار د صحن سره پوښي ټول سره 50000 60000 پوښي ولې اکثر خبر دا جمعې ورځي او کومه نه دا کله دا خلک د جمعې ورځي پوښي موږ کې غاټه کې پوښي او روزي کې موږ کې پوښي ولې چې تاسو څه ټیم ځوان دلته ورکو صاحب پوښي موږ مطلب دا راځي په خپل توګه پوښي د مسبقین را سم پوښي ما خام مسبقان موجود پوښي په خاطر د صاحب را شیخ زاید کوم قبر دی باندې 24 غنټې دا تلاوت کوي دا مطلب ملایان کې ملایان دی پوښي او د بهار جمعتي کې پوښي کنه امامان هم دی پوښي او د دلته او سبا کوم پوښي شیخ زاید جمعتي 24 غنټې باندې پوښي شیخ زاید صاحب قبر ته لاړو هلته اجازات نه وي د موبایل او د کیمرې او په هر حال موږ پخپله ولیدل ډېر د عاجزي والا قبر وي دلته زموږ علاقې غوندې څه اوچات قبرونه نه جوړوي او ټول ټیټ ټیټ قبرونه د ټول جومات کې کوي پیسچوله خواست نمین د الله نمونه پوښي کنه الله بس دا مین هغه انداز مین هولندانه پوښي
یو پیس کې دی دا څه کوم هغه چا ټول دا یو هغه پوښي دا یو کې جوړ کړی دی نه پوښي تقریبا تاسو نو کور کړو یو پیس کې به دل دا کړی دی کاټینګ کړی دی به اگر دې کې به سیټینګ سیټینګ